اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سورة النمل شروع. اول کی واقعات موسیٰ علیہ السلام و دویم واقعات سلیمان علیہ السلام. د سلیمان علیہ السلام په واقع کې یو د میږي واقع وا، دویم واقع د هدهد وا. هدهد په واقع کې د بلقیس مسله راغله. بلقیس دا ملک سبا ده او داغه بادشاہی بلقیس کی خزه کی بلداوا چې دی نورتا سجده کی د نور عبادت کی. سلیمان علیہ السلام وی تو زمادا خط وی سواغیتے ورواچوا خط ویور خزے خپل دلبار والا خپل پارلیمنٹ والا اغیر عجم کړو اغیته مسله مخی تکړه چې دغه سي خط ماتا را غرزول شوه ده. باغی کې دا خبری لیکلی دا خط د سلیمان علیہ السلام د طرف نه ده او مضمون داسې ده چې د بسم الله نرستو یا الله تعالی علی واتونی مسلمین د مضمون خبره وکړه. نو سی چلو کو تر اوسه پورې دغه سي غټه خبره کراغلی نو ما د ځانه څه فیصله نه د کړي. ټول پارلیمنٹ والا ټولو دلبار والو په شریک باندې یو فیصله کړل او په هغه باندې بیا موږ عمل کړل. نو اوس په دې کې هم ستاسو سره آیدا بعض خلک هغه جذباتیانی خپل جذباتی خبره کوي. ناوی نحنو اولو قوتین منگا سخت طاقت والا یو، منگا سخت جنگجو خلق یو، لیکن بیامستان محقیقی گونا بادشاہ دے اگر کا بادشاہ خزا دا نو داغینا دیوئی منگا نمحقیقی گو. پدې کې یو درس او یو سبق منګل دام را کوي چې ستاسو کم مشر ده کم ستاسو لیډر ده کم ستاسو امام ده داغه د خبرې نه تاسو څنګه مخکې کیږئ. امیر صاحب ده جماعت لا پکاري چې د امیر صاحب په خبره باندې عمل کوي. هغه خبره وکړه نوس امیر مشورہ هغه بوس فیصله کوي چې هغه کما فیصلو کې نو پاغي باندې بمنګ عمل کو. منګه خپل خبره تا ته مخې تکي خودا خزي وته وی چې بادشاہان خدا سي کوي کله چې په وکیل ته داخل شي په بدای باندې په حمله باندې په دشمنی باندې ناکل خراب توراب کی عزتمن خلق ذلیلان کی. خزو د دې سړی سلیمان علیہ السلام د امتحان کوم په بل طریقې باندې معلومو مې چې دې سکی کسان بولیگو قاصدان بولیگو آغی لبا صحادیه ڈالی ورکو مال و دولت بول ورکو دیبا لارشی اوبا گوری
حالات به معلوم کی جایزه به واخلي واپس چې کله راشي نو د هغې نه وروسته به بیا خبره کوو. نو هغه خلک چې راغله سلیمان علیه السلام ته هغه هدیې ډالۍ یې پیش کړې. سلیمان علیه السلام د هغې د اخیستو نه انکار وکړو، وایي زه دا څیزونه دا نشم اخیستی. نو سلیمان علیہ السلام هغه څیزونه وانغستو، هغې ته یې وی انتم بهدیتکم تفرحون، تاسو په خپلو هدیو باندې ډالو باندې په مال او دولت باندې په دې باندې خوشحالي کوئ. زما چې کم مقصد و هغه ما خط کې لیکلی و په هغې باندې عمل وکئ، هغه ومنئ، لاړ شئ، مؤمنان شئ، مسلمانان شئ، ایمان راوړئ. که دغسې نه وي نو زه به داسې لښکرې راولم چې د هغې مقابله بیا ستاسو په وس دس کې نه وي او تاسو به د دغې ملک نه بې عزته وشم وباسم ته. قاصدان چې کله لاړو خبره یې کېښوده، بادشاهې وې، ملکې وې بلقیس وی زه په خپله باندې ځم، په خپله باندې بادشاه ده. نو اوس بادشاه چې څنګه ځي د هغه ځان له د هغه سره کسانی غټ د هغه پروګرامي انتظامي پروټوکولي په هغې کې دا روانه شوه. سلیمان علیه السلام ته چې کله پته ولګېده چې هغه په خپله باندې راځي نو دا کار یې وکړه چې د هغې د تخت د راغوښتو خبره یې وکړه. تخت یې را وغوښتو، خبره شوې وه. مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي، لیکن راجح قول پکې دغه دی چې سلیمان علیه السلام معجزه وه په هغې باندې شوی دی. راغلی د ملایکو په ذریعه باندې جبریل علیه السلام یا نور ملایکو د هغې په ذریعه باندې شوی دی. تخت راوړی شو. جناتو نه عفریت پکې دا وی چې زه به راوړم د وخت ختمېدو نه مخکې چا سره چې علم د کتابو یعنی سلیمان علیه السلام په خپله باندې یا ملائکو کې څوک او یا دا چې جبریل علیه السلام مختلف اقوالو پکې چا پکې د آصف ابن برخیا چې هغه نیک سړی وایي دا د هغه کرامتو. نو ټیک دا د کرامت نه انکار نشته، لیکن بعضی مفسرینو په دغه باندې رد کړل. ځکه چې دلته کې یو خبره ده عنده علم من الکتاب، نو علم د کتاب چې هغه د سلیمان علیه السلام سره د ټولو نه زیات و. او یاد ده چې جبریل علیه السلام دی، د جبریل علیه السلام سره د علم د نور خلقو نه زیات و. بهرحال تخت راوړی شو. نو بیا سلیمان علیه السلام دا تخت والا بدل کړي، په دې کې څه تبدیلیانې وکړي. دا چې څنګه وو نو وسې والا بدل کړي، ناشنایي کوي د هغې نه چې دا یې معلومولی شي که نه شي معلومولی. دا به هدایت ته راځي د چې دا څه کوي نو دا په څه وجه باندې کوي. بعضې سړی داسې چې هغه بې عقلی نو کار کوي، خبره کوي، یو خبره اورېدله د چا نه بس په هغې پورې نښتې رواني. یو سړی داسې چې هغه ځان له په خپله باندې مخې ته عقل استعمالوي، دی دلیل ته ګوري، دی خپل سوچ او فکر کوي او په هغې باندې خبرې ګوري او په هغې باندې بیا وروستو فیصله کوي. زمونږ خلک هغو اکثر داسي
چې الګا دغه زیتا د جماعت ته د ډلې ته ولې تللی وی دی کې پلان کې دی زکه ولل تلم نو دی د پلان کې وی آن دا مقلد دی دی په آپس روان دی الګا په هدایت باندې په دلیل باندې په سوچ او فکر باندې باندې تلل پکاري نو بای سړی زی روانی بل طرف ته ناغه د مال او دولت د وجې نزي مال او دولت هم داسې شی دی چې هغه خلک وایي مال او دولت خو په غرونو کې په ګټو کې لارې کوي نو دا زړه خو ډېر نرم دی دې باندې خو کېږي ډېرې خبرې پکې نو بعضې کارونه هغه د پیسو د وجې نه خلک کوي بیا د زړی غواړي او که نه غواړي د مزاج کې راضي او که نه راضي او چې کله هلته کې مال خبره پکې راشي چې بیا مال ته ټینګېده ګراني د هر څه چیزه مال پکې را روان دی نو دا کول پکار دی وي بهرحال ښځه چې کله راورسېده نو چا دې تپوس وکړو وی ته چې بادشاهي کې نو ستا هغه تخت چې دی نو هغه هم داسې دی که نه څه بل شان دی نو هغې اول خبره څه د شک او بیا د یقین خبره وکړه چې او نه دا خو حق دی دا زماغه دی او دا خبره وکړه چې موږ مخکې نه چې راتلو نو موږ پوه شیو سلیمان علیه السلام چې کومه خبره کوي نو دا حقه خبره کوي دی پر اشتیا باندې دی موږ ځکه تابعدار رالو سلیمان علیه السلام سره چې کله میلاو شوه نو سلیمان علیه السلام ولا دعوت د توحید ورکړل د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې دعوت ورکړل د شرک د رد د شرک نه د بیزاری دعوت ورکړل توحید ته دراتلو دعوت ورکړل نو خزیم هغه خبره اومنله نو سلیمان علیه السلام دا خزا د هغې شرک نه منع کړه اگر چې مخکې کافر قوم کې وا وس راغله نو مسلمانه شوه نو ورپسې تذکره کوي ښځه ده نو د ښځې ځای هغه بازار نه دی د ښځې ځای هغه بیټک نه دی دیره نه ده چې ښځه په دیره کې ناستی ښځه په پارلیمنټ کې ناستی ښځه په بهر په چوکونو کې ګرځي نه بله ورځ څه خبرې شوې وې ښځه چې بادشاه شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دغه ځای کې ښځه بادشاه شوې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الان هلکت الرجال وس سړي تباه شو هغه ځای چې کوم ښځه به مشره شوې ده نو خلک تباه دي دغسې نورې فرمایلي وو ښځې ته چې کله بادشاهت حواله کړی شو نو د قیامت انتظار کوي دارنګې نااهلو ته چې کله کار وسپارلی شي نو د قیامت انتظار کوي قرآن کریم حکم داو وقرن فی بیوتکن ښځو د پاره حکم دا دی چې دا د په کورونو کې دننه اوسیږي د ضرورت شرعي د وجې نه که دا راوزین راوتی شي شریعت دا شرعي ضرورت نشتی نو دا به بهر ته نه راوځي شرعي ضرورتونه بعضې راځي حج دی عمره ده دارنګې بعضې وخت کې ښځه داسې یوازې پاتې شي بعضې ښځې چې د هغې دپاره هېڅوک نه وي د هغې دپاره بیا راوتی شي لیکن چې څوک شتی پلار شته رور شته خاوند شته زامن شتی نو دې ښځې دپاره بهر راوتل د سوداګانو دپاره په بازارونو کې ګرځېدو دپاره د جلسې او د جلوسونو دپاره دا خو ناروا دي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې باندې لعنت وریږي کله چې دا د بغیر د صورت نه دا سره راوځي. دارنګه دا چې کله وځي نو لعنت په وریږي سو پور چې کوړه واپس نه راغلی نو دا په دغه عذاب کې ګرځي، هغه عذاب کې کوړه واپس راشي نو دا ګناګار ده، د ګناه پیټه تړل راغلا. نو دی خزی ته ویلې شو ته کور تزا بنگلې تزا زمونږ کور دی زمونږ بنگله ده تزا الته کې زنانو سره بستان ناس تپاستئ. خزا اگرچه افضان له بادشاہ ده لیکن چې کله هغه ته حکم وشو ناغه روانه شو سړو سره دلته کې کېناستل هغه داغي مناسب نو ویزا کورته چې کله ننوتانو حالت کې بنگله چې کما جوړه شوې ده نو په داسې انداز باندې چې سړیو ته ګوري نو هغه کې وبخکاری پای کې د وبو غلې ده پای کې لاندې نه وبو په ښکاری بعضی پکې مفسرین په کې لا نور ویلي مہی پکې ګرځېدو. نو دا چې کله هغه ته په اړه ولا نو پنسي چوتې کړې. سليمان عليه السلام وته دا خو بنگلا دا د شیشو دا د شیشو نه جوړ کړې شوی دا دا خو وبونه دي چې تا ستاخ په بلمدي کی بعضی ما خبره کړوا بعضی خلکو سبازي غلطي خبره اسرائیلیات دي دروغ دي هغه خبره خلکو کړلی. سليمان عليه السلام د دې خپو پاندای لیدل غوښتو هغه لپاره بنگله جوړ کړه دا دروغ مو آیا. قرآن کریم کې الله چې وای قیل له ادخل الصرح وتوی تب بنگلې ته داخله شه نو بنگله صدا الصرح الف لام پکې دي عام طور باندې دا خبر راځي الف لام کې اصل د عهدی عهد مطلب دا چې دغه بنگلا د سليمان عليه السلام پوخانی بنگلا دا په خولي ډول باندې په خولي انداز باندې سره ځان لا بادشاہي وس طاقت یې وای چې ما خنه خشه جوړ کړه. سليمان عليه السلام پکې نور حکمتونه مو بعضی زیونه داسې جوړ کړو چې هغه د شیشو ناغه کې عبادت وکاو ناغه بهر نه ښکارېدو هر څه ښکارېدو سليمان عليه السلام په ښکارېدو. نو کله چې د وفات کې دو خبره راځي نو هغه کې به هم دا خبره راشي. ورسته راځي سورۃ سبا کې نو سليمان عليه السلام ځان لا بنگله جوړ کړوا هغه د خزې چې پردې خزو په هغه وخت کې ورسته بعضی مفسرین لیکلي چې وعده وسره شوه ده نو اگر چې قرآن کریم کې نشته لیکن سب منافات پکې نشتی شوه جو شوه دی. دغه خبره قرآن کریم کې وایي ادخل الصرح بنگلې ته داخله شه نو بنگلې ته چې نه وتا نو بیا چاره است الله. بعضی چې کوم اسرائیلیات دي نو هغه کې دا وایي چې دا سليمان عليه السلام سره وعده وکړو او بیا یې اولې غلا خپل ملک ته والته کې بیا یې بادشاہي کوله او سليمان عليه السلام په هفته کې درې ورځې والته دا ټول درو خبرې دي. داغې نه وروسته د هغې بادشاهي بیا نه ده ثابت خبره او خلاصه شوه ملک قبضه شو ملک سلامي شو هغه د سليمان عليه السلام په بادشاهي کې راغی خبره خلاصه شوه. په یو ملک کې بیا دوه بادشاهان نشي کېدی. عقلی طور باندې هم دا خبره غلطه ده چې درې ورځې سليمان عليه السلام الته کې نو درې ورځې څلور ورځې دلته کې شو په هفته کې نو چې په هفته کې څلور ورځې دلته کې دی او درې ورځې الته کې دی د سليمان عليه السلام بیبیانې سووې. حدیث کې بعضې راځي رستو
خبر براشی سورہ صاد صافات کې الته کې براشي چې سليمان عليه السلام د خپلو بیبیانو سره حدیث کې راځي الته کې عام طور باندې الته کې ذکر کی سليمان عليه السلام یې زبد دې نن شپه د ټولو بیبیانو سره ملاويګم او الله رب العزت و مالا د دینا نارینا اولاد راکې او هغه ټول به مجاهدینی ان شاء الله تهیر شو نو د هغه شپې کې میلاو شو لیکن د چا پکې اولاد نشو یو پکې د یوې بیبي پکې اولاد شو هغه مړو نا تمامو حدیث کې چې کوم الته کې راځي نا لسکم سل یا لګوړې داغې نه کم زیات دا راځي هغه کې بیا حدیث خبرې دي ځکه چې د زنانو بعضې حالات داسې چې کله بیمار کله صحیح کله صحیح دارنګې زنانو کې هغه وخت کې دور کې بعضې پکې آزادې وې بعضې پکې وینځې وې د هغې خبره پکې وه حدیث کې بیا هلته کې د هغې تذکره راځي نو که بیبیانې اتیاشي نو هم ناروا ده چې 3 ورځې د یو سره تیری یا 4 ورځې د ټولو سره تیری او که 4 شي نو هم 4 بیبیانې لکه په دې دور کې 4 بیبیانې جایز دي نو چې 4 شي نو 3 یو طرف تشوي او یو بل طرف تشوا نو د یوې سره 3 ورځې تیرول کېږي او د یوې د 3 سره 4 ورځې تیرول کېږي نو دا هم ظلم دی پیغمبر خدا سینه کوي نه بعضې خبرې او خلک خبره کوي قمقل به لګیای خبره به کوي دروجن به خبره کوي لیکن هوښیار به ورته قیاس کوي دا خبره ته چې کوې نو دا په کم دلیل باندې کوې چې هغه دومره بیبیانې دي حدیث کې چې کوم راځي نو هغه د 100 پورې بیبیانې دي یو کم 100 پورې نو دا یو کم 100 بیبیانو سره چې 4 ورځې دې دلته وباسي او 3 ورځې هلته وباسي دا خو ناروا دي نو دا سليمان علیہ السلام سره چې هغه ایمان راوړل دا غي نرستو بیا داغي بادشاہی حکومت دا بیان دے ثابت داغي تذکرہ کوي دلته کې قیل لا ادخل الصرح او ویلیش وتاو داخل شاب بنگلې تا فلما راتو نو کله چې ولید هغه بنگلا حسبته لجتن نو ګمان یو کو باغ باندې چې دا خو غولای دا ډند دی وکشفت عن ساقیاو پیسې چوتې غړي د خپل پانداینا قال انه صرح ممرد من قوارير سليمان عليه السلام ته یقینا دا خو بنگله دا جوړ کړی شوی دا د قواعد شیشونا قالت ربي اني ظلمت نفسي وی یا الله ما ظلم کړل په خپل ځان باندې شرک می کړل مخکې واسلم تو اوس می توبه دا اسلم تو اسلام میں قبول کر لے ما سلیمان علیہ السلام سرا للہ دا اللہ دا پارا چی رب دے دا طول عالم قال افریت من الجن قال یا ایوہ الملک ایوکم یاتینی بعرشها نوے سلیمان علیہ السلام چی کم یو دے چرا بوڑی ماتا تخداغی قبل یاتونی مسلمین مخی دینا چی شیاغا چرا شیاغا منگتا مسلمانان قال افریت من الجن یا راشی تابدار قال افریت من الجن نوے یو افریت د جنات نانا آتی کبھی زبر آورم تالاغا قبل ان تقوم من مقامک مخی دینا چی تپاس دی اقبل زینا وینی علیہ لقویون امین یقینا زیم پدیبائیں طاقتور امانتدار قال الذي عنده علم من الكتاب نو بیا غسڑی چی دا غسر علم د کتاب وانا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک وی زبر آورم تاتا دی لرا مخی دینا چی تو واپس کې خپل ځان ته خپل نظر فلما رآه مستقرا کله چې ولید هغې لره برقرار عنده د هغه سره قال هذا من فضل ربي وی دا دی زما د رب د فضل نه لیبلوني دی پاره چې وازوي ما لره اشکر چې آیا زه شکر ادا کوم ما اکفر یا ناشکري کوم ومن شکر چا چې شکر ادا کو فانما یشکر لنفسه یقینا دی شکر ادا کوي د خپلې فایدې دپاره ومن کفر چا چې کفر کو فإن ربي یقینا رب زما دی غني دی کریم عزتمن قال نکروا لها عرشها
وی سلیمان علیہ السلام بدل کې دی لرا تهتدین انظر منګ ګورا تهتدی چې آیا دا هدایت مومی ام تکون من الذین لا یهتدون یا دا هغه کسان چې هدایت نه مومي. فلما جاءت کله چې دا خزر علن قیل او تویل شو اها کذا عرشو آیا دا سید استاغت قالت ناغیوی کانه گویا کې دا هم هو اغذ وهوتین العلم وراکړه موږ علم من قبل یا مخکې دین او كنا مسلمین موږ یو تابعدار مسلمانان. وصدها من کدلرا د شرکنا ما كانت تعبد من دون الله دا غسنا چې بندگی وکوله د الله نه سوا. وصدها یا من کړو دلرا د توحیدنا هغه سوچ بندگی وکوله د الله نه سوا. انها كانت من قوم کافرین یقینا دا د قوم کافرانو. قیل لها ادخل الصرح او ویل شو وتا او داخل شاز بنگلې تا فلما راتو کله چولی داخل را حسبت ولجتن گمان کو باغی باندې دغلی وکشفت عن ساقها او پیسې اوچت کړه د خپل پانداینا. قال انه صرح ممرد موسی سليمان عليه السلام توي انه صرح یقینا داغه بنگلې دا ممرد من قواری جوړ کړی شوی د شیشونا. قالت رب انی ظلمت وی الله ما خو ظلم کړی په خپل ځان باندې. واسلمت مع سليمان او اسلام میں قبول کړی سليمان علیہ السلام صلی الله د پاره یا تابعداري می اختیار کړل سليمان علیہ السلام سره د الله د پاره رب العالمین چې رب دې د ټول عالم. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله اللهم اغفر لنا ذنوبنا